الله رب العزت قرآن مجید کی فرمائی فانکحوا ما طاب لكم من النساء. الله فرمائی په کوم زنانو کې چې ستاسو زنانه خوخی نو فانکحوا تاسو هغه سره نکاح وکړي. نو نکاح کول د خپل خوخه زنانه صدا ثواب دی او چې د دې بیبي سره د دې زنانه سره د دې جنې سره نکاح وکړي چې هغه خوخه نه او د دې سره انټرکورس کوي نو دا حرام دی، دا ناجایز دی، دا زنا حسابيږي. دیو جنا د زنانه سره نکاح کې چې کوم زنانه سره خوخه تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې یو خبره چلی ته دوه کسانو تصویران چلیږي چې هغه وجلی یا به وجلی یا به نه، خو آیا د سیمر کول د څوک وجل دا جایز ځکه نه دی؟ نو د دین مسله دارا چې کنیکه کلی او بیا ته ورسره وجل نو دا وجل حرام دی. کچا وجلی نو دا قاتل حسابيږي، که اسلامی حکومت نو دا بیرته قصاص کیږي. او کدا اسلامی بالفرض و تقدیر دی نکاح نه کلی او دغه رنګي ګرځي نو په اسلام کې ګوره یو د سوسایټي او د انوایرنمنت او د معاشري خبره ده او بل د اسلام خبره ده. کوته سوسایټي انوایرنمنت وګوري او بیا د یورپ هغه معاشري ته وګوري نو التا جنوي د می بوای فرند او دغه رنګي الکوي د می ګرل فرند ده نو الته دا معاشره شته، لیکن دا معاشره د اسلام خلاف ته، اسلام دې ته حرام ویل. دغه رنګ د پښتو معاشره دې ته حرام وای. نو چې سړی د نکاح نه مخکې خبرې کوي، تصویران په پارکونو کې وباسي، نو دا حرام ده، دی انتهایی لوی ګناه ده، د دې معاشره بدناميږي. د معاشري په بنیاد باندې د دې کس به ملک بلکې چې څه ختمه کینو صحیح ده. خو لیکن اسلام ته چوغوري، اسلام قطعا تا ته د مرګ حق نه درکړي چې سړی زنا وکي په غیبه نه گواهان پیش کې عمر خلا ډیر لوی خبره ده. وجل دانش کولې په اسلام کې دا چې اوس کم کسان مړوي نو دا لوی سبق پکې داره د مور او پلار د پاره چې کم یو ځوان دا بلوغت ته ورسی، بالغ شي، عمر 20 سال ته 25 سال ته ورسی او مور او پلار لا وعده نه کوي نو چې څومره ګناونه د دې کس نه کیږي، د نو جوان نه کیږي، برابر به صدا مور او پلار او خاندان شریکی. او یو جنې بلوغت ته ورسی 20 سال ته ورسی 25 سال ته ورسی او مور او پلار چاله په نکاح نه ور کوي، دې جنې نه چې څومره ګناه کیږي برابر به صدا کا شریکی چې څوک په نکاح باندې ور کوي. دیو جن دا کم کسان چې مړ دي دا خوخه ین کسان دي نو چې دی باوجود هم سړی را لګي او دغه رنګ به مرکه ورور را لګي، پلار را لګي او دا به ولی دغه نیم مړکې او خې یو بل خو خم دی. دا د کمزي اسلام دی، د کمزي معاشره ده. دیو جنا چې د کم یو کس کم جنې خوخی په کاردار چې هغه سنکا وکي دا الله اجازه ورکړي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اجازه ورکړي، پښتو معاشره کو اجازه ورکړي او کنه ورکړي. خو لیکن الله رب العزت اجازه ورکړي. الله فرمایي فانکحوا ما طاب لكم من النساء. تاسو د هغه زنانو سره نکاحګانې وکړي چې کوم تاسو خوخي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي یا معاشر الشباب، اے د نوجوانانو ټولګیا، من استطاع منکم که چرته تاسو طاقت الباءه د ټکانی چې د خزله د جنې د پاره د کور او د خزې د پاره ته کمره کور چې برابرولې نو فلیتزوج خامخ نکاح وکا. دیو جنا پښتو معاشره کې دا یو انتهایی ناسور د پښتونو د پاره چې کوم جنې په خپل طبيعت باندې یو میړه کوي، خاون کوي، نو پښتو کې ویل کېږي مړه وای دا سکی، دا پښتو خلاف دی. الګ پښتو دی خلافي خو د اسلام موافقي. پښتو څه ته ویل کېږي منګ یو مسلمانان پښتو ډیر ورس سره اوله بتا الله حکم منی، بیا د پیغمبر دی، بیا سلف صالحین دی، کتابونه دی هغه ورس به پښتو کوا، دا غین ورس به پښتو ده.